لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. دې حدیث شریف کې سلورو خبرو ته خیال کوئ. اول بحث مختصر تشریح د حدیث شریف، دویم بحث احوال د رواتو د حدیث، دریم بحث مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره او د کتاب الایمان سره، سلورم بحث طریقه د استدلال د امام بخاری رحمه الله د دې حدیث نه او جواب د جانب د متکلمینو نه. اول بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الایمان بضع وستون شعبة، ایمان صد پاس شپیته حصې دي، والحیاء شعبة من الایمان، او بالخصوص حیا یو عظیمه شعبه د ایمان ده، یو عظیمه څانګه د ایمان ده. دویم بحث احوال د رواتو د حدیث. حدیث کی اول راوی عبداللہ ابن محمد الجوفی، دا د امام بخاری استاذ. شجر نسب دا سے دا عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن الیمان ابن الاخنس الجوفی البخاری المسندی. دا د پنیکونو کې یو سړی راځي یمان، دا هغه یمان دی چې د امام بخاری رحمه الله غور نیکه مغیره د په لاس ایمان راوړی. امام بخاری ته چې یمانی وایي د دې وجه نه. هلکه تاسو پې پوه شئ. دا راوي ثقه دی او حافظ دی. صحاح ستو کې صرف بخاری شریف او ترمیزی شریف کې د روایات موجود دي. دته مسندی وایي، المسندی، الجوفی البخاری المسندی. مسندی ورته د دوه وجو نه وایي. یوه وجه دا ده چې عام علما وایي چې دا به موقوفات او مقطوعاتو کوشش نه کوو، د مرفوع احادیثو د حصول کوشش به کوو. توجه یې چاته وه؟ مرفوع احادیثو ته. نو مسندي ورته ځکه وایي مسند. او امام حاکم رحمه الله صاحب د مستدرک هغه وایي المسندي ورته ځکه وایي چې ماوراء النهر ته د صحابه او مسانید ماوراء النهر کې د جمع کړي دي، ځکه ورته مسندي وایي. 209 هجري کې وفات شوی دی. دویم راوي پکې ابو عامر العقدي دی. شجر نسب داسې د ابو عامر عبدالملک ابن عمرو ابن قیس العقدي البصري، دا د بصرې د رواتو نه دی. د امام مالک رحمه الله شاگرد دی او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله استاذ دی.
ثقه ده ټول صحاح ستو کې د روایت شتا 204 هجری کې وفات شوه ده دریم راوی پکې سلیمان ابن بلال ده القریشی التیمی المدنی دا عبداللہ ابن دینار او د لوی تابعون نے احادیث نقل کړي دي دا عبداللہ ابن المبارک پشان جلیل القدر محدث د شاگرد دی صحاح او ستو ټولو کې د روایت شته یو سل واو یا هجری کې وفات شوه د دویمه صدی عالم او محدث سلورم راوی پکې عبداللہ ابن دینار ده تاسو خیال لیکنم ده خیال ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن دینار قریشی عدوی المدنی دا حضرت عبداللہ ابن عمر مولا ده آزاد شوه غلام آغا آزاد کړو او بیا عالم شو دا عبداللہ ابن عمر نائلہ اوا دا نور حضرات نایهم احادیث اوریدلی دی بل اتفاق سے قده یو سلویش ہجری کی وفات شوه ده طولو صحاح و ستو کے دا روایات شتا پینزم راوی ابو صالح ده ابو صالح کنیت ده نومی زکوان ده او لقب سمان او زیاد ده سمان غړو خرڅولو والا زیاد د تیلو خرڅولو والا تیل به خرڅول یا به غوړي خرڅول د کوپی نه به راوړل مدینه ته ثقه ده او ثبت ده د صحابه کرام او تابعین نه روایت کړي دي یو سل یو هجری کې وفات شوه ټولو صحاح او ستو کې د روایت شته آخری راوی سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ده ابو هریره رضی الله تعالی عنہ حالات تاسو مشکات شریف کې موجود دي دا د پنوم کې ډېر اختلاف ده صحیح خبره ده چې عبد الشمس ابن صخر جاهلیت نوم ده او عبد الرحمن ابن صخر د اسلام نوم ده ابو هریره ورته ځکه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کنیت دی ځکه پیشوی ساتله یا ځان ته په خپله دا یا خاندان په ایښی دی تاسو په پوه شئ مختلف روایات دي پکې د هجرت په اووم کال ایمان راوړی دی د یمن د دوس قبیلې سره تعلق دی یمنی دی او اصحاب صفو کې شامل ہو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حدیث اوریدلی په ټولو صحابه کرامو کې د روایت ډیر دي 5304 او یا احادیث ته روایت شوی دي تاسو به خبره پوه شئ که به پوه نه شئ او د دوه وجې ذکر کوي یوه وجه دا ده چې انصار به پټو ته لاړل باغونو ته سهار او مهاجرین به بازار له تجارت ته لاړل او د ابو هریره خو بل کار نه و بس دې ته وزګار او ما حدیث به مې د نبي علیه السلام نه زده کول ذکر ډېر حدیث دي او دا فقیه دی فقیه تاسو د فقه په دې اصول فقه بعضې کتابونو کې ویلي دي چې محدث د مسرات منګه ځکه پریدو چې راوي فقیه نه دی ابو هریره دا ویلي دي که ذهن ته م راځي که دا غلطه خبره ده زموږ د اصول فقه دا د احنافو رایه نه ده احنافو کې یو مولا تېر شوی عیسی ابن ابان د هغې روایت دی او بعضې وایي هغې ته هم دا روایت غلط منسوب دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه فقیه دی او عظیم شخصیت دی او دته به په فتوی او په فقه کې رجوع کېدله صحابه به ورته رجوع کوله
دا 88 کالو په عمر وفات شه مدینه منوره کې او جنت البقیع کې دفن شه. دا راجح قول دی. دریم قول، دریمه خبره، مناسبت د دې حدیث د ترجمه الباب سره او د کتاب الایمان سره. کتاب الایمان سره خو مناسبت دار چې د ایمان حصے پکې بیانای. الایمان بضع و ستون شعبه. ترجمه الباب سره مناسبت دار چې ترجمه الباب کې بیان د ترکیب د ایمانو، چې ایمان مرکب د باب امور الایمان، او حدیث کې ترکیب د ایمان ثابت کې چې د ایمان صد پاسه شپېته حصې دي. لکه تاسو په پوه شئ چې د ایمان شپېته حصې دي نو مرکب شه. هر مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید و ینقص. همدغه د باب دعوا هم ده، نو د باب سره مناسبت واضح شه. تشریح د حدیث ته تاسو ګورئ. الایمان مبتدا ده، بضع و ستون د عدد مبهم ممیز، شعبتن تمیز، ممیز سره د تمیز نه خبر د الایمان د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. والحیا و شعبت من الایمان. الحیا مبتدا د شعبت موصوف ته من الایمان جار مجرور په اعتبار د متعلق سره صفت، موصوف سره د صفت نه خبر د مبتدا، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه. دو جملې په دې حدیث کې دي. بزعن، بزع ستوي صد پاسا، صد پاسا د دریو نه تر نهو پورې بیزاو. بیزا ټوټې ته وایي په کسرې د با سره بیزا. د دریو نه تر نهو پورې عدد مبهم، لکه نیب چې څنګه عدد مبهم دی. خو د دې او د نیب کې دا فرق دی چې نیب د عدد نه بغیر نه استعمالي او دا د عدد نه بغیر هم کله استعمالېږي. فلبث فی السجن بضع سنین، عدد ورسره نشته کنه. او نیب د بیزانه د عدد نه بغیر نه استعمالېږي. دا یې فرق شو. شعبه څانګې ته وایي. څه ته وایي؟ څانګې ته. جمع شعاب راځي. صحیح ده. او شعب چې جمع شي بیا درو ته، شعب چې جمع شي درې ته وایي، درې ته. او شعوب چې جمع شي نو بیا قبیلو ته وایي. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تاسو به اعتراض وارد شي چې دلته خودي چې الایمان بضع و ستون شعبة، او د مسلم شریف روایت د سید الایمان بضع و سبعون شعبة یا 77 شعبة. د سبعون او د بضعون په منځ کې خو تضاد نشته، تناقض. خو د 70 او د 60 په منځ کې خو تناقض دی. هلکه په تناقض پوه شئ. هلته وایي واو یا ایسی دی او دلته وایي وشپېته ایسی. جواب دار چې عدد اکثر عدد اقل نه نفي کوي، ځکه عدد اکثر کې عدد اقل شته، نو د عدد اکثر او د اقل په منځ کې تناقض نشته. دویم جواب به دا وکړي چې اول د وحی په ذریعه بضع و ستون شعبة دا نبی علیه السلام ته ښودل شوي، وروسته د وحی په ذریعه نور وښودل شو نو زیات یې کړه. نو دا حدیث د اول وخت سره دی او هغه دویم حدیث د دویم وخت سره دی. تعارض نشته، ځکه تناقض کې وحدت د زمان ضروري کړه. دریم جواب ابن حجر وی د بخاری شریف روایت راجح دی بضع و ستون د مسلم نه، ځکه بخاری راجح دی د مسلم. عمدۃ القاری کې په علامه عینی رد کوي چې نه دا خبره د ابن حجر غلطه ده، ځکه بخاری خو راجح دی، خو من حیث المجموع د کل حدیث په اعتبار سره خو راجح نه دی، بلکې دلته حدیث د مسلم د بخاری نه راجح دی.
ځکه حدیث د مسلم کې زیادت د ثقه ده او زیادت د ثقه مقبول ده. زیادت راغلی ده کنه تا 77 او دلته 60 دا زیادت د راوی نه راغلی او راویم ثقه ده او د ثقه نه زیادت قبولی، لہذا د مسلم شریف حدیث قوی دی او راجح دی. لکه تاسو په خبره پوه شئ که په پوه نشئ. والحیا شعبة من الایمان، او حیا د ایمان حصہ ده. سوال بوارد شي چې حیا بالخصوص ولې ذکر کړ؟ حیا خو په دې واو یا وش په تو شعبو کې حیام داخل او بالخصوص ولې ذکر کړ؟ تاسو به جواب وکړئ چې بالخصوص ذکر کړه چې حیا ملاک د حسنات ده، سر د حسنات. ځکه چې چا کې حیا یې هغه کې د دین ټول کارونه وي، او چا کې چې حیا نه وي هغه کې د دین کارونه نه وي. ځکه هو اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، چې حیا در کې نه چې سکه هغه کوه بیا تا. دا موږ چې په دې ګرمۍ کې جامې اچو خو د حیا د وجې نه، که حیا نه وی لرې کړې به مې چې هوا را باندې لګي. دا خو حیا د وجې نه خلک جامې اچوي کنه. بیا به اعتراض وارد شي چې حیا دا خو غیر اختیاري شی دی او غیر اختیاري څیزونه خو ایمان کې داخل نه دي. ایمان خو نوم د امور اختیاریه و دی. نو حیا د ایمان شعبه ګرځول داسې دي لکه یو سړی چې وایي چې شنې سترګې د ایمان حصه ده یا تور مخ د ایمان حصه ده. نو تور مخ کې د سړي اختیار شته، شنو سترګو کې د شته. لکه هغه چې د ایمان حصې نه دي. نو حیا هم د قشان جبلي شی دی، غیر اختیاري ده، دې کې د بنده اختیار نشته. تاسو به جواب وکړئ حیا درې قسمه ده. حیا مصدر دی د باب سمعانه حیا یحیا، او درې قسمه ده. یو حیا شرعي ده، یو حیا عقلی ده، بل حیا طبیعي ده. حیا طبیعي دی ته وایي چې سړی په لاره کې امتیازې کوي او څوک پې تیر شي د ده طبیعت کې دغه راشه امتیازې ونه کړي، دې ته حیا طبیعت باندې بوج راشي. دویمه حیا عقلي ده. عقل درته معاشره کې یو شی رواجي، شرم نه په لاره کې امتیازې کول، خو عقل تا ته وایي دا څه کوي. دریم نمبر حیا شرعي ده. حیا شرعي دی ته وایي چې شرع کې ته د خدای نافرماني نه کوې، د خدای نه حیا درځي. نو دا حیا شرعي چې کوم ده دا اختیاري ده. حیا عقلي اختیاري ده او حیا طبیعي غیر اختیاري ده. دلته د حیا نه مراد حیا شرعي ده. او بل یو اعتراض هم د پښو چې چا به ویلې حیا خو کافر کې وي، نو حیا شعبة من الایمان خو کافر کې. جواب واضح شه چې په کافر کې کومه حیا ده هغه حیا طبیعي ده، او دلته د حیا نه حیا شرعي مراد ده. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ په تاسو به اعتراض وارد شي چې دلته خو وایي حیا د ایمان یوه حصه ده، بل حدیث کې راغلی دی چې الحیا و نصف الایمان، حیا نیم ایمان دی. او بل حدیث کې راغلی دی الحیا هو الایمان کله، حیا ټول ایمان دی. کله ته تعبیر په ټول ایمان سره، کله په نسب سره، کله په څانګې سره، او تعارض دی حدیثونو کې. جواب دا دی چې تعارض نشته. حیا نیم ایمان هم دی، د ایمان حصه هم ده، او کل ایمان هم دی، هیڅ تعارض پکې نشته. لکه زمونږ بدن او روح، روح زمونږ د بدن نصف هم دی، ځکه بدن زمونږ د څه نه جوړي؟ دوو څیزونه، روح او جسد نه. نو روح پکې څه شو؟ نیم شو. او روح حصه هم ده، ځکه چې نیمه شو خو نیمه خو یوه حصه یوه څانګه. او روح کل هم دی، کل، ځکه چې روح نه بدن ته بیا څوک اهمیت ورکوي، بیا په خاورو منډي چې روح ته لاړ شي، چینجي ورته راځي،
روح چې پکې یهودی د ونې د لاندې هېڅوک هم ورته څه نه وایي او چې روح پکې ترې لاړ او دی ونې د لاندې اوده شي نو مرغان راځي او د پوزه کې ورننوځي او د خولې کې ورننوځي. تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ نو روح کل انسان شي نو حیا هم دقه شان چل دی، کل هم ده، نصف هم ده او بعضې هم ده. هلکه اعتبارات پکې جدا دي نو تعارض حدیثونو کې نشته دی. څلورم بحث وجه د استدلال د امام بخاري د دې حدیث نه او جواب د متکلمینو د طرفه. امام بخاري وایي ګوره حدیث کې راغله چې ایمان بضع و ستون شعبة څه د پاسه شپېته حصې دي. نو ایمان ذو اجزاش او هر ذو اجزا مرکبي او هر مرکب یزید و ینقص. نو رد راغلی په متکلمینو او مرجعو چې ترکیب د ایمان نه مني او رد راغلی په معتزله و خوارج چې هغوی ترکیب مني زیادت او نقصان نه مني. هلکه تاسو په خبره پوهېږئ چې پې پوهېږئ؟ نو موږ جواب کوو د جانبه د متکلمینو نه چې ټیک ده الایمان نه مراد کامل ایمان دی. کامل ایمان څه د پاسه شپېته حصې دي او د کامل ایمان ترکیب هم موږ منو او د کامل ایمان زیادت او نقصان هم موږ منو. او زمونږ اختلاف چې د محدثینو سره په بساطت او په ترکیب کې دی هغه د مطلق ایمان دی. دلته د ایمان کامل ترکیب ثابت شو. تاسې پې پوهېږئ ځکه ټولې شعبې چې چا کي خو کامل مؤمن یې که نه. کامل مؤمن څه ته وایي چې جنت ته به ځي ابتداءً او مطلق مؤمن چا ته وایي چې په الجمله به جنت ته ځي. ایمان کامل ذریعه د نجات د فی الجمله او ایمان کامل دا ذریعه د نجات دا ابتداءً سړی به پې ځي. تاسو په خبره باندې پوه شئ؟ امام بخاری ته وایي چې ښه دلیل دې جوړ کړو خو د ایمان کامل ترکیب دې ثابت کړو. دې کې زمونږ تا سره څه اختلاف نشته. اختلاف په مطلق ایمان کې دی او د هغې ترکیب تا ثابت کړی نه دی. دویمه طریقه د استدلال د امام بخاری دا ده چې الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان حصه ده او حیا کې کمی زیاتې چا کې لږه حیا وي چا کې ډېره وي. نو چې حیا کې کمی زیاتې راغی نو په ایمان کې راغی ځکه حیا جز د ایمان د زیادت او کمی په جز کې دا زیادت او کمی په کل کې که نه. هلکه تاسو پې پوه شئ ایمان کې هم زیاتې او کمی راځي. تاسو په خبره باندې پوه شئ که پې پوهېدئ شئ؟ د والحیاء شعبة من الایمان نه دا ثابت ده. زمونږ جواب کو خبره دې ټیکه وکړه خو حیا د ایمان کامل حصه ده او ایمان کامل کې خو د زیادت او د کمی موږ قایله یو. تاسو په خبره اختلاف په څه کې دی؟ په مطلق ایمان کې دی او هغې کې زیادت او نقصان. حیا شعبه ده خو د ایمان کامل شعبه ده، د مطلق ایمان نه. مطلق ایمان صرف تصدیق دی بس او دا تصدیق په ټولو خلکو کې یو شان دی، هېڅ فرق پکې نشته. بس